الرحیم. مضارع د فعل مضارع چې کوم دي 14 صيغې دي چې مونږ وایو 14 صيغې 14 اوزان دي په دې باندې نورې ماده تلل شي د صيغې چې کوم دي کنده وزن د تله هم ده 14 تلې دي تاسو سره نو چې یو بلا ماده راشي بل فعل راشي نو په دې باندې به تاسو تللی شي ها معلومولی شي چې دا د حاضر صيغه ده او که د مخاطب صيغه ده. درې صيغې اول چې کمی دي اول درې صيغې چې کمی دي هغه د مذکر غایب د پرې چې مذکر وي غایب وي هغه د پر اول درې صيغې دي هغه کمی درې صيغې دي يفعلو یعنی یو کس ته هغه طرف ته اشاره ده خو ایو ته يفعلان دوا هغه ته اشاره ده او بیا پسې يفعلون هغه ډیرو ته اشاره ده. دا درې صيغې تاسو یاد شوي اول درې صيغې تاسو دا یاد کړئ چې اول درې صيغې چې کومې دي د مذکر غایب د پاره دي خو په مذکر غایب کې بیا درې جنس یو پکې یو وي یا پکې دوا وي یا پکې ډیر وي یاد شو کنه دا درې صيغې خو یاد شوي دا اول درې صيغې څوک درنه تپوس کوي چې اول درې صيغې د څه شي د پاره دي نو ته به څه وایې چې دا درې صيغې د غایب د پاره دي خو چې نر وي مذکر وي او بیا چې نر وي مذکر وي خو لیکن بیا په هغې کې کله یو وي کله دوه وي کله ډیر وي نو درې شوې که نه نو اوس چې درې زنانه وي چې غایب وي نو هغې دپاره به درې راځي که نه ولې به درې راځي ولې یا به یوه وي یا به دوه وي یا به ډېرې وي نو څو شوې صیغې په درې د غایب مذکر دپاره شوي درې د غایب څو شو شپږ شوې که نه اوس دارنګ د شپږ صيغې چې کومې دي د مخاطب د پاره دي اول درې صيغې مخاطب د پاره یعنی چې درې مخاطب د پاره دا معنا چې تا ته مخامخ وي ته ورته خبره کوي یا به یو کس درته مخامخ وي او یا به دوه وي یا به ډیر وي نو مخاطب د پاره اول درې صيغې یعنی مذکر چې نر سړی سره ته خبره کوي اکثر مونږ نر سره خبرې کوو که نه نو ور چې نر سره خبره کوي نو څنګه تفعلو یو ته چې وای تفعلو چې دو ته وای آنې آواز کوه که نه تفعلانې اوازونه خو درنه هېر شوي نه دي که نه اونه آواز درنه هېر شوي اوس اونه آواز استعمال کړه ډېرو ته تفعلونه درې صيغې دا شوې که نه خو دا اول چې کوم مؤنث و په دې کې فرق و غایب د پر اول تاسو وکړئ یفعلو یفعلان یفعلونه نو مؤنث ته پر تاسو وی یفعلونه تفعلو تا به ورته مخکې راوړي نر د پاره چې غیب وي یا به مخکې راوړي اتین کې که نه او چې مؤنث ته پاره به تا مخکې راوړي اتین دي که نه نو تفعلو تفعلانې او د جمع مؤنث چې کومه ده که نه مغیبه په دې کې بیا ورته یا راشي دا لږه د قاعدې خلاف ته یفعلنه بشي یفعلنه د کتاب کې چې وګورئ به بیا چې دلته هم لیکلی شي صحیح دی خو اوس وګوره مذکر ده پاره مونږ چې یو کس ته وایي تفعلو دوه ته چې وایو تفعلانې او ډېرو ته به څه وایو اون آواز تفعلونه او زنانه ده پر بیا هم دغه تا راشي اول ته تفعلینا چې یو زنانه هغې ته مونږ وایو تفعلینا او چې ډېرې وي دوې وي تفعلانې یو شی د مذکر آنې آواز دی او چې ډېرې وي او مخامخ چې مونږ ورته څه وایو تفعلنا چې یو کس وي خپله خبره کوي که نه افعلو او چې ډېر وي نفعلو حمزه اول ورته افعلو نفعلو افعلو نفعلو یاد شو افعلو نفعلو خو آسان دي افعلو د متکلم چې یو کس خبره کوي الف پکې راځي او نفعلو نون پکې راځي چې ډېر خبره کوي افعلو نفعلو نو دا صيغې تاسو ته یاد دي که نه یاد شوې اوس دغه یفعلو یفعلان یفعلون تا ته ما ویلي و چې کله کله به دا د عین په کلمه دا خو مونږ عین کلمه باندې زبر وایو که نه نو کله عین کلمه باندې څه شی راځي زیر راځي نو بیا به څه وایي یفعلو یفعلان یفعلون صرف به دا وایي عین کلمې ته به زیر ورکړي دا به دویم ګردان شو که نه کله کله عین کلمه باندې پیش وي یفعلو یفعلو یفعلان یفعلون دا یو گردان پکې بل شو 14,300 څومره صيغې زده کړې 14,300 کې ضرب ورکړه که نه بلا صيغې دې زده کړې شمار نه وځي لګیا دي ښه خو تاسو نه زه یو پکې مسله پکې دا ده که نه خامزي به داسې وي مخکې به تاسو ته راځي یو بله قاعده ده که نه دغه شپږ اوزان دي که نه د صحیح
یوه طریقه ده. خو تاسو مخکې راځي اوس فعله په وزن به یوه مده به مده، یعنې درې حرفونه به داسې وي، درې حرفونه لکه ته ما ته وښایه درې حرفونه په فعل کې فا عین لام. دا فا عین لام درې حرفونه د مضي والا به په فعله وزن راځي، نو هغه غیر ضروري نه ده چې په دې وزن باندې راشي. دا خو مې درته ووایي که نه، فعله یفعلو وزن باندې ضروري نه ده، کله که یفعلو راځي کله فعله به مضي وي او مضارع به یفعلو وي مثلا، یعنی په زیر سره به او یا به په پیش سره وي عین کلمه بدل. دا ضروري نه ده چې دلته کې په مضي کې دی چې هغه ولیده که نه، مضي کې د زبر ولیده نو ته وایه چې په مضارع کې به زبر وي. نه، دا قاعدې به تاسو ته مخکې راځي، دا قاعده به څنګه پېژنئ چې د دې مضي خو فعله ده فا عین لام سره ده او مضي به څنګه دا مخکې روانه ده. ښه ټیک ده که نه. اوس د خلقه مضي ده خلقه، دې نه به مضارع څنګه جوړېږي؟ خلقه یخلقو، خلقه یخلقو، نو یخلقو گردان به ته مخکې وایې لکه ته څنګه وایې که نه چې یفعلو دې وایې که نه، دلته به وایې یخلقو یخلقان یخلقونه، تخلقو تخلقان یخلقنا، دا گردان به داسې وایي. ښه دارنګې غفره صبره فتحه مضي چې د درې حرفونه ته معلوم وي نو مخکې به وایي. ښه ته یوه ترجمه وکړه د مضارع معنا خو درځي که نه؟ مضارع څه معنا ده؟ نه معنا څه کوي مضارع؟ یعنی کار چې کار وشي په یا په فعل کې یا په مستقبل کې، معنا خو درشته. نو اوس په دا مضارع کې اردو زه مضارع کې وایم هم صبر کرتے ہے، دا کما غدا عربي ما جوړه، هم صبر کرتے ہے دا غدا مزیده که مضارع ده، کم یو زمانه ده مونږ صبر کوو، دا حال ده که نه، نو حال مضارع ده که نه. نو اوس دې دپاره به ته مضارع صیغه راوړې او مضي خو درځي که نه. هم صبر کرتے ہے، هم صبر کرتے ہے د دې صرف ماته زمانه وښیه چې دا په کومه زمانه کې خبره کېږي، دا په حال کې مضارع کې کېږي. هم صبر کرتے او موږ ته د صبر ولا ماضي ولا جمله معلومه، موږ خو فعل ماضي ویلې ده، نو چې موږ وویلي چې موږ صبر کړی و په ماضي کې موږ وایو، به څنګه موږ وایو؟ صبرنا صبرتو صبرنا، یعنی صبره صبره صبرو دا ماضي وه. اوس دلته کې موږ په مضارع کې دا وایو د صبره مضارع بس شي نه، پهله دغه صدا وایي صبره یصبرو، او چې وایي هم صبر کرتے ہے بیا به څنګه وایي؟ متکلم صیغه به راوړي که نون به پکې راوړي نصبرو، بس ټیک شو که نه. اوس د بله جمله وایه هم الله کی عبادت کرتے ہے، پهله ووایه دا کومه زمانه ده؟ حال ده، مضارع ته بس پرېږده، مونږ ماضي کې وایي، ماضي خو مونږ ویلې ده. ہم نے صبر کیا تھا، ہم نے عبادت کیا تھا، نو د مزید شده عین بعد العباده، نو چې مونږ عبادت کړی و څنګه به وایو؟ عبدنا عبدنا. ښه او په مضارع کې چې وایو نه اول مضارع ته وړو عبدا یعبدو نعبدو، یاد شو که نه؟ د ګردان ته د چې خیال د مطابق او ترجمه کولی شي. زه اوس بله یوه جمله په اردو کې وایم، د هغې ترجمه وکړو مخکې شو. ښه اول به د دې ماضي ماته جوړه، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، دا څه شی ده؟ دا مضارع ده، زه مضارع نه وایم. میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، دا ماضي ده که نه؟ پهله ماضي جوړه کړه، ماضي خو تاسو ویلې ده فعل ماضي. میں نے ذکرتو ذکرتو، میں نے ذکر کیا تھا. اوس ذکرا نه هغه جوړ کا صدا مضارع جوړه کا ذکرا یذکرو، او بیا اوس متکلم صیغه جوړه کا په ماضي کې صبر عبدو، نه په ماضي کې په ماضي کې ذکرتو شو، په ماضي کې ذکرتو شو، مضارع کې به څه شي؟ اذکرو او نذکرو جمع متکلم نه، او واحد متکلم وایه اذکرو. ٹھیک شو؟ اذکر الله، اذکر الله.
ټیک شو کنه. مخکې بس دا وایو د سبق لک مخکې وایو زه عبادت کوم ومه وی کنه. د دې ترکیب وکړه اذکر الله. اذکرو فعل اذکرو کې نون ضمیر نه انا پکې ضمیر انا زه مطلب د ذکر کوم. نو اذکرو فعل مضارع انا پکې فاعل الله اسم جلاله چې کوم دی پکې مفعول. فعل سره د فاعل او سره د مفعول اسم جمله فعلیه خبریه. فعل مضارع د مونږ ویلو چې فعل مضارع با منفي څنګه جوړای لا به ور سره ولګي. ښه زه وایم چې زه لیکل کوم نو هغه لیکل کوي نو یکتبو ولکي لا یکتبو بس لا سره ولګ. څه معنوي تبدیلی کوي خو لفظي تبدیلی نه کوي. ښه فعل مضارع نه چې حال جوړوي چې بالکل حال معنا ورکوي. فعل مضارع مستقبل حال دواړه معنا ورکوي. چې ته وایې چې نه د حال معنا ورکوي د یکتبو سره بس شه ولګی لام مفتوح لام مفتوح په ور سره لا یکتب لام مفتوح. صحیح شو. لام مفتوح دا مطلب دی کنه. لام مفتوح په پیژنې لام تاکید وغیرہ د کې فرق مخکې روان دی خو دومره به درته پته وي چې کله ته مضارع نه حال جوړوي چې حال ته خاص کوي نو لام مفتوح په ور سره چې مستقبل ته خاص کوي سین او صوف بور سره لګای. نو یکتبو سره سین او صوف چې ولګی شو سوف یکتبو یا سیکتبو. ښه مستقبل ته وړی او قریبی هم کی. ښه چې ډیر زر به زه لیکل کوم. ښه مستقبل کې فعل مضارع کې تاکید به څنګه پیدا کوي دا لږ ګران سبق دی خو ډیر ګران نه دی. ما دا گردان ځکه اول نه لیکلې دې دپاره لیکلې چې په دې باندې په اول غواړي په دې کې تاکید پیدا کیږي په څه شي سره فعل مضارع کې چې نون ساکنه یا نون مشدد. نون ساکن پیژنې چې نون غړوندی چې پی جزم هغه نونو چې هغې باندې جزم یې غړوندی پی په آخر کې ورسره ولګوه. مضارع سره څه ولګوه نون ساکن ولګوه یا مشدد چې کم شد وي نو شد ولا ورسره ولګوه. د نون ساکن چې ورسره ولګای نو تاکید پکې لک پیدا شي. قانون مشدد دی ورسره ولګو نو ډیر به پکې پیدا شي. او په قرآن پاک کې او په حدیثو کې په عربی کې زیات تر نون ثقیله د کم چې ساکن ورسره ولګي دي ته ویل نون خفیفه یعنی خفیفه هلکه ته ویل سپک ته ویل شي او ثقیله درون ته ویل شي. نو نون مشدد خو دوه ځله ویل شي کنه نه درون دی. نون مشدد چې کم دی چې لګېدلی وي دا ډېر راغلی دی په دې سره تاکید ډېر راغلی دی 99% راغلی 1% چېرته پکې په نون خفیفه سره راغلی نون خفیفه سره. ما درته وایي چې نون مشدد چې کم ولګوي نون ثقیله دا ډېر راغلی دی نو پورا گردان کې دا چلیږي پورا 14 صیغو کې چلیږي. دا اندې سره لګوه یفعلن نه مشدد مې درته ویلي مشدد سره ته لګوه سر نه شروع وکړه نه اول لام تاکید به ورسره لګوه لام تاکید به سر کې یفعلو سره پهله لام مو لګوه لام مفتوح لام تاکید لا یفعلو اوس نون مشدد ولګوه لا یفعلن لا یفعل غلط یې مه وکړه لا یفعلن لا یفعلن صبر سره لا یفعلن لا یفعلان دا ته گردان سره د نون مشدد ولګ اول ور سره لام لګوي کنه. اوس مثلا اخیری صيغه ده نفعل صيغه ده نفعل نو لام تاکید به ول ور سره وګ نو شی ولا نفعل بشي چې نون مشدد ور سره ولګ نو شی لا نفعلن د سور د صيغو سره نون مشدد لګي. یاد شو دا آسان دی ګران پکې شي دا درته دا خو یاد شو کنه. یعنی چې کله ته مضارع کې تاکید پیدا کوي چې د کار خامخا شوی اول به لام تاکید سر کې ولګای او بیا به ورسره په آخر کې نون مشدد ولګای نه نون باندې به شد راوړي. یاد شو کنه. نو دې ته ویل شي نون ثقیله. نو دا په قرآن پاک کې ډېر ځل راغلي په حدیثو کې ډېر ځل نون خفیفه چې کم دی ډېر کم راغلي دي خو هغې ولا گردان چې کم دی هغې کې یوه مسله ده هغه مسله دا ده پکې چې نون مشدد خو د هرې صیغې سره لګي 14 او نون خفیفه هم
د صيغه سره لګي ته او لام تاکید راوړي. اوس يفعلن سره چې تا مشدد ولګاو نو څه ورته لا يفعلن شو کنه چې نون ثقيله ور سره لا يفعلن بش خفيفه چې ور سره ولا لا يفعلن بش لا يفعلن او دلته بس شي لا يفعلن بش. ٹھیک شو. اوس پکې فرق څه دی چې نون خفيفه د هر یو سره سور لسیغو سره نه لګي. سات چې نو بس 14 نه سات د اوسې غو سره لګي. لس غو سره لګي او نور چې کمی سو صيغې دي کنه 1 2 3 4 5 شپږو سره نه لګي او د نورو سره لګي. ښه او اتو سره لګي اداغه دي دا بتاسو د غسر به زده کوي د پر څه قاعده کلیه نشته کنه خدای د ول لګ غواړي. ښه اول درې صيغې دي کنه اول د مذکر درې صيغې دي واحد مثنى او جمع درې صيغې دي په دې درې کې د مثنى سره نه لګي تسنیه سره نه لګي. اول چې کوم درې صيغې دي د واحد مذکر غائب صرف په د منځ کې د سره نه لګي د ضرب ورکو کنه. ها د دې سره نه لګي اول نو سره شتاله صرف لام تاکید به ور سره لګي نون خفيفه ور سره نه لګي نون خو ور سره بل شتاده بیا خو شت پیرځي. ٹھیک شو. او بیا پسې درې صيغې د مؤنث غایب دي کنه په دې کې صرف د اول سره لګي د دو سره نه لګي د اول سره لګي د سره نه لګي او د سره نه لګي تفعلان سره نه لګي د تسنیه ده يفعلن سره نه لګي. یاد شو. اول درې صيغو کې د تسنیه سره نه لګي دویم درې صيغو کې د اخر دو سره نه لګي د اول سره لګي او بیا حاضر چې وی مخاطب هغه هم اول مونږ سویلو چې د منځ کې نه لګي صرف دغه کې نه لګي تسنیه سره صرف نه لګي. ښه مونږ ویلو کنه واحد دا مذکر غایب کې مونږ ویلو چې دا تسنیه سره نه لګي دو سره لګي نو مذکر مخاطب کې هم صرف د تسنیه سره نه لګي دو کې لګي. یاد شو. بیا د مؤنث کې مونږ څه ویلو مؤنث کې مونږ ویلو چې د اول سره لګي دو سره نه لګي کنه نو دا رنګ په مخاطب کې هم دغه څه ده چې دې سره لګي دې سره لګي او دې سره نه لګي. لڅنګه د خو یا آسان شو. ښه ګوره زین تمات طریقه راغله آسان شو زه ورسته بیا ته وای او دا اخیری چې کم دی دو سره لګي. ښه افعلوا لافعلن نفعلوا لنفعلن. ٹھیک شو. اوس خو آسان شو کنه نه څنګه به تنګ یادای به څنګه د اول چې کمی درې صيغې دي د مذکر غایب او ور سره د مذکر مخاطب څو شو شپږ صيغې شو کنه په دې شپږو کې صرف د تسنیه سره نه لګي دا سمو وای کنه. اوس آسان شو چې د دومره یاس چې دا د مذکر د پر چې کم شپږ صيغې راغلي د مذکر د پر د شپږو کې صرف دا تسنیه سره نه لګي او چې بیا شپږ پسې د غایب شوی کنه غایب کم د خزو نه د مؤنث ولا شپږ صيغې د مذکر شپږو صيغو کې صرف د تسنیه سره نه لګي د مؤنث شپږو صيغو کې صرف د اول صيغه واحده مؤنث غایب او واحد مؤنث مخاطب سره لګي نور سره نه لګي. یاد شو. متکلم سره لګي مستوى څنګه سمې و اول شپږ صيغې د مذکر دي کم غایب دي نه شپږ مخاطب دي که غایب دي نو پدې کې تسنیه سره نه لګي د مذکر شپږ صيغې راځي کنه درې پکې د غایب دي او درې پکې د حاضر دي نو د شپږو کې صرف د تسنیه سره نه لګي دا څه وایي بیا وایي چې بیا شپږ صيغې د مؤنث دي دې سره په اوله صيغه کې لګي د واحد صيغه د نورو کې نه لګي
او په هغه کې لګي متکلم دواړو کې لګي. اوس ته گردان یاد نه دا خبره او درته یاد ده کنه چې شپږ صيغه د مذکر چې دی په دې په تسنیه کې نه لګي او شپږ صيغه د مؤنث چې دی د دې په اول کې لګي نورو کې نه لګي. دا خبره خو یاد شو ټولې صيغه د اوس یاد شو. توس هو نون خفیفه په کومو کې لګي کوم د مذکر شپږ صيغه دی دغه صرف په تسنیه کې نه لګي تسنیه کې نورو کې لګي او چې شپږ صيغه د مؤنث دي دا غي سره په دې اوله صيغه او دې کې لګي بقایا کې نه لګي بقایا کې نه دواړو کې لګي متکلم دواړو کې لګي. نو دا گردان مونږه داس لیکل کنه چې اول مونږه واحد مذکر اول مونږ د مذکر غیب لیکلی کنه او بیا مو پسې د مؤنث غیب لیک. او دا گردان چې تز د کای نو ته به داس نه کای. دلته اول مونږه درې صيغه د مذکر غیب لیکلی کنه لاندې ورپسې به د مذکر مخاطب ولېږي درې صيغه بیا به درته اسانه شي. گردان خو اصلي داسې لیکل شي کنه خو چې تکله نون خفیفه ور سره لیکې نو بیا به گردان داسې نه لیکي. بیا به گردان داسې لیکي چې مذکر ولا اول لیکي که شپږ ورکه غیب دی او که بیا به پسې د مؤنث ولا غیب او دغه یو ځای لیکي بیا به دې زده شي. نو چې داسې په ترتیب ولیکل شي نو دومره به ووایي چې دا اول شپږ صيغې دی په دې په تسنیه کې نه راځي مثنه کې نه راځي او دا بیا چې شپږ ورپسې شپږ صيغې دي د دې په اول کې راځي نورو کې نه راځي او بیا به ووایي چې متکلم کې راځي. بیا خو آسان شو کنه بیا خو یادول هم نه غواړي. ان شاء الله مو چې الله پاک پس قاعده ذهن کې راواشي کني دا سبق پکې ګران دی خامخا به رټا لګای خو اوس رټې ضرورت نشته. دومره خبره ده یاد شوه زه بیا درته وایم چې نون خفیفه پکې لګوي نو د گردان به داسې ولیکي چې اول به د مذکر صيغه شپږ وړه ولیکي که مخاطب دی او که غیب دی بیا به شپږ صيغه د غیب ولا ولیکي د مؤنث ولا ولیکي نو بیا به داسې وایي چې دا اوله د مذکر ټولو شپږ وړو صيغو کې صرف په تسنیه کې نه راځي او د مؤنث په صيغو په اول کې صرف راځي نورو کې نه راځي متکلم کې راځي بیا به ته آسانه شي. دا خپل کپې کې داسې ولیکي ها گردان به داسې ولیکي د ما درته وخت بیا یادول نه غوړي رټان نه غوړي بیا به یادې که پرچې کې درته راشي نو ته پته چې کومه کې صيغو کې راځي کله پرچا کې خو ته دا راځي چې کومه صيغو کې نون خفیفه راځي کنه راځي نو ته به یاد وشي ها نقشه یاد شو. اوس مخ کې وګوره لکه مثال څنګه دی څو مثالونه وایو. صفعا په مزید صفعا سین فاعن صفعا مزید کنه د دې مضارع چې یصفعو معنی څه ده رخکل چې سړی راونی څه کنه رخکې د روړي چې رخکې دې ته څه ویل شي صفعا. نو صفعا څه معنی کوي هغه یو کس رخکل کړي او یصفعو څه معنی کوي رکاږي. اوس د دې سره وته نون خفیفه ولګي نون خفیفه به ور سره ولګي نو اور بلام ور سره ولګي لا نه چې خپل متکلم صيغه يصفع متکلم صيغه نصفع او دې سره اوس لام تاکید ولا نصفع اوس ور سره نون خفیفه ولګي لا نصفعن لا نصفعن نه لا نصفعن خفیفه لا نصفعن نو سمانا باشي چې مونږ به خامخا راکاږو. قرآن کې راغلي کنه کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصیه د تندینه به راکاږو الله فرمایي. دا صيغه درته یاد شوه. بله صيغه راغلي کانا او یکونو دا څه ده کانا دا مزیده یکونو مضارع ده او یکونو کما صيغه ده یکونو دې سره لامه تاکید ولګوا لا یکونو او ور سره نون خفیفه ولګوا لا یکونن. قران پاک کې راغلي ولا یکونم من الصاغرین او دوی به وګرځيږي وړوکې یعنی ذلیل دوی مطلب وړوکې به وګرځيږي. زبر جیل تواچ هغه یوسف علی السلام کیسه کې ولا الا يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغر. جیل ته به خامخا واچو خامخا به وګرځيږي ده وړوکې یعنی عزت شي نوي ها
دا نون ثقیله څو مثالونه قرآن پاک کې راغلي دي هغه به ووایو ښه. نصارا څه ته ویلی شي؟ نصارا مزیده معنا یې څه ده؟ نصارا هغه یو کس مدد کړی دی. نصارا ینصرو، نصارا ینصر د ینصرو سره لام تاکید ولګو او نون خفیفه نه ثقیله ورسره ول. لینصرن قرآن پاک کې راغلی لینصرن الله من ینصره، خامخا الله پاک د ده امداد کوي د هغه چا چې ینصره د ده امداد چې وشي. ضرور یاد شو. یو بل مثال په قرآن پاک کې راغلی دا به درته وایم. دخلا یدخلو، دخلا او چې مخاطب وي تدخلو دې سره لام تاکید ولګو. لتدخلو نون مشدد ورسره ولګو. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، تبا داخل شي ډېر زره مسجد حرام ته. یاد شو. اوس ابواب چې کم د ثلاثي مجرد ابواب دي، بابونه دي، شپږ بابونه، هغه په یوه ورځ ان شاء الله وایو ټول به یادېږي. سبب یې وایي. خو نن تاسو د مضارع مجهول آسان دی، ځکه چې مضارع مجهول دا دی چې ینصرو فعلا د فعلا ولا چې کوم مجهول څنګه مونږ جوړو د مضي فعلا فعلا، او د مضارع ولا مجهول څنګه جوړیږي؟ یفعلون یفعلو، یفعلون یفعلو. وزن یاد شو. یفعلو چې کوم وزن دی دا شي د مضارع مجهول دی. یفعلو به یاد وي. ینصرو څه شی ده؟ یجتهدو، یقرأو مضارع مجهول یاد به یې که نه چې دا وزن به درته یاد وي. نو اوس د دې څو مثالونه دي. ما ته د دې عربي ووایه. اوس نه مارا مضارع نه ده، هغه مجهول نه ده. ګوره اوس نه مارا هغه وهل کړي، هغه وهله کوي. اوس نه مارا یضربو یاد شو. هغه وال شوی دی یضربو، مجهول چې جوړ شي نو یضربو یاد شو که نه. خیوه معنا وکړئ دا لږه هغه ده، بس بیا ختمو سبق. آج مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، دا مضارع ده، کھولا جائے گا که نه. نو دا قرآن پاک کې راغلی انہیں رزق دیا جاتا ہے. اول وایه اغا رزق ورکوي، اغا رزق ورکوي. رزقا یرزقو، یرزقو مجهول یو وایه یرزقو. هغو ته رزق، هغه ته رزق ورکولی شي. یرزقو څه معنا کوي؟ یرزقو څه معنا کوي؟ هغه رزق ورکوي به یا به ورکو. او یرزقو څه معنا کوي؟ یفعلو وزن درته یاد دی که نه؟ یرزقون یرزقو، یفعلو په وزن یې راوړه. نو داسې شو. نور تاسو ته کتابونو کې راغلي چې فا کلمه به په پیش سره وي، عین کلمه به په زما سره وي. دا بېله خبره ده که نه؟ خو ما درته وایي چې صرف دغه وزن یاد کړه، یفعلو وزن. ټیک شو. ثواب ابواب ثلاثي مجرد وایي.